آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. محترم حاضرین علماء کرام طلباء عوام مرګرو زمونږه ماهانه درس چې د هرې شمسی میاشتې په 1 تاریخ باندې د مرګرو سہولت دپاره کله د ماښام نه بعد کله د مازدیګر نه بعد او هغه موږ بیا اول اعلان کوو. نن زمونږه درس 114 آیاتونه موږ مخکې ویلي وو او د سوره بقره 119 آیات نن موږ وایو. زمونږ د درس کافی وخت سو کاله وشو. په دې د مرګرو اجتماعیت د هرې میاشتې څه نوې خبرې آینده دپاره لایحه عمل د مرګرو د ملاقات یو ذریعه د خپل مرکز سره د تعلق او د مینې او د محبت یو اظهار نوی نوی مرګري او مسلمانان روڼه راوستل او هغوی ته خپل مرکز ښودل خپل طریقه کار ښودل او نورم ګڼې فایدې دي پکې. د دې وجه نه که دا نیمه ګنټۍ او که ګنټۍ وکم چې سمجدار مرګري هوښیار مرګري عقلمند مرګري نو که هغه علماء که هغه خطباء که هغه مدرسین که هغه طلباء او عوامي نو دې له اهتمام ورکوي او هغوی ځان را رسوي او کوم چې نه وي نو هغه نه یې موږ هم پېژنو او تاسو هم پېژنئ. بہرحال زمونږ دا درس روان دی په دې کې موږ د قرآن کریم یو 2 آیاته 3 آیاته هم وایو د هغې مطلب هم بیان کو. علماو دپاره یو تکرار هم شي یو نوې لایحه عمل هم شي او څوک چې د دې په اهمیت باندې پوهیږي نو هغوی څخه قدر هم شته او هغوی څخه احترام هم شته او هغوی ځان هم را رسوي او کوم چې نه راځي یا نه ځان ناوزګاره ګڼي نو هغوی دې ته اوزګار کار وایي چې کله مسله راشي نو بیا یې مرکزي او چې مسله نه وي نو بیا ملګري هم وایي فلانی ملګری دی دا تپوس ملګري نه کوي چې دی به ماهانه درس کې و او که نه دی به په اجتماع کې خدمت کې و او که نه زه به د مرکز سره رابطه او تعلق و او که نه دا تپوس په کار دی. دا چې کله نه کېږي نو بیا چې کوم د کار ملګري نو د هغوی حوصله وغورځېږي چې زه او هغه برابر یو نو بیا فرق څه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو خدمت کو کوم چې دوه وختي اوچاتولې ډېرې اوچاتولې نو هغه له ډېر احترام ورکړو. په جنګ کې چې کوم صحابي زیات غشي ویشتل او تکړه نو نبی علیہ السلام دا هغه نه مور پلار قربان کړي فدیتک بابي و امي
نورم صحابه کرامو دغه احترام په خپل ځای وو او د شاباسي هغه سو غدارو چې هغه د نورو نه مخکې روانو داسې د درجو فرق شته امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه کې هم ذکر کوي چې زه به اول د هغه چا روایت واړم چې هغه حفاظي متقنیني د جرع نه بچي نو بیا وایي د اولې درجې او د دویمې درجې نو بیا هغه ذکر کوي چې که څوک وایي چې هغه ټولو علما دي ټولو احادیث نقل کړي نو ته پکې دا فرق ولیکې نو هغه وایي الله کړی دی د قرآن آیت پیش کی چې الله فرق کړی دی وفوق کل ذی علم علیم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته ویلو ورته وی انزل الناس على قدر منازلهم او کما قال دار چا د هغه درجه مطابق قدر کو دا د بارینا د لنډ کوترنا د باجوړنا د هریپورنا مولانا احمد جمشید چغی په جمعې پرځ باندې مصروفیت وی د نورو ځایونو علما راته شي چې کوم نږدې نو هغه نشي راتله هغه فارغ نه یې دغه کارونه یې بهرحال د هر سړي د هغې مطابق قدر کوي چې څومره هغه د قدر وړي مرکز سره څومره رابطه د چایي نو دوره ورسره ساتئ او د هغې نه چې زیات وي نو تاسو د هغه خیرخوا بیانئ تاسو به هغه ته نقصان رسوي ځکه هغه به په خپل کار خوشحاله وي نو هغه کې به نور هم سستي راځي بهرحال زمونږ دا درس روان دی دی ځای ته راورسېد بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون قانون دا دی چې کله د یو بنده په زړه کې څه بغضي حسدي نو هغه بیا باني ګوري هغه دا نه وایي چې زه نه منم هغه بیا ځان له باني ګوري هغه نه منلو لا نو د نه منلو دپاره کله بیا هغه په کار اعتراض کوي کله په کار کوونکي اعتراض کوي کله د کار کوونکي په مرګرو اعتراض کوي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله توحید بیانو د الله د دین خدمت کو مرګري ځان له پیدا کول ځان ته مخلصین مرګري نږدې کول نو په دغه وخت کې د هغه په مقابله کې څه خلک داسې وو چې هغه ځان مرګري حسابو او مرګري نو منافقان څه داسې وو چې د هغه د مولای درجه او مقام نو هغه دا نه برداشت کول چې د عربو یو یتیم بچی او چې هغه تعلیم هم نه یې کړی او هغه ته راپاسي او دنیا د هغه پسې او موږ زاړه مولیان یو مشران مولیان یو موږ ته ګوته نیوله شوه او موږ د رستو پاتې شو نو دا یې خو ویلی نه شو نو هغوی به اعتراضونه په پیغمبر پاک باندې کول د دې دپاره چې خلک د ده نه واړو ده نه خلک بدله کو نو کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرانو اعتراض کو چې چا به ورته قرآن راوړی نو په هغه به اعتراض کو جبریل امین باندې کله به د نبی علیہ السلام په مرګرو اعتراض کو لکه په سلیمان علیہ السلام کله به په نبی علیہ السلام په کارونو اعتراض کو لکه ته کله خانه کعبې ته مخکې او کله بیت المقدس ته مخکې او موږ دې اریان کړي یو
کله وای دا حکم دی او کله وای دا منسوخ شو دا حکم دی مونږ دې اریان کړیو نو په کارونو به اعتراض کو دا د انسان فطرت دی او دا نه چې هغه وخت یو اوس بني په دې وخت کې ما هر یو شی رواني دغه سي او خلک ځان لا اعتراض لبانه ګوري او اعتراض کوي نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراضونه کول چې باریار سره ونه شو اوس ډایرکټ په الله اعتراض شروع کړ نو یا الله نائبان دی ولی اصل شی دک او ته موږ باندې کې ځکه يهود وی عزير عليه السلام د الله نائب دی د الله زیه دی نصاراوی عیسی علیہ السلام دا اللہ نائب دے نو دا غی پا دین او دا غی پا مذہب دا غی پا کار اعتراضو نو غی راولا گیدل نو اس خبرہ خیارکا چی اللہ نائبان یولی دی ہوتا تی منگ منے کے نو دا غی جوابون اللہ شروع کرل چی زمان نائب تاجد نیشتے سبحانہ نائب خو بنیاله نیو چې غټ غټ کارونه مې نشو کولې نو بل لهم ما فی السماوات والارض اسمانو ازمکو اختیار زما دی نائب بنیاله نیو چې هغه سره اختیارمن وي نو کله له قانتون هغه ټول الله ته عاجز دي نو کمزور ځان له نائب نیو ما چې هغه زما کار نشي کولې نو یاره دا الله خو خامخا یو وخت به راځي ستړی کېږي به ضرورت به راځي نو نه بدیو سماوات والارض اسمانونه او ځمکې ناشنا پیدا کړي بدی بې دال عین کې معنا د نوي بدعت ته بدعت ځکه وایي چې دا په دین کې او ناشنا او نوی کاري نو یو شی چې د هغې نمونه مخکې موجود وي نو داغی کول اسانی خو چه نمونهیم نی او تا غکی غدیر گرانی دا اسمانو و دزمکو نمونهیم مخی نوا او اللہ اسمانو و دزمکا موجود کل بدیو السماوات والارض و اذا قضا امران فا انما یقول لو کن فیکون کار چاہتا گرانی نو هغه ځان له نائب نیوي ځکه ګران کار دی رسېدل مشکلي نو هغه چې اراده وکړي نو بس هغه موجود شوي کون تعبیر دی د ارادې د الله نه الله چې اراده وکړي نو موجودي نو هغه ته خو څه مشکل نه ده څه ګرانه نه ده نو بیا نائب ته اجت څه دی او ضرورت څه دی چې هغه اصل ته لړل دا غي اصل اعتراض دای جوابونه یو پینځه او د دې بل لار پاتې نشوا یره منګه تامنو ستا خبره به ومنو ستا مذهب او ستا دین به ومنو ومن د الله په خپل وای کنه من د وای نو من به ومنو نو کنا پوهه خلک نو به ودی وای وته الله کنده الله په څه کمیږي نه چې موسی علیہ السلام سره خبرې کړې نو دای سره دی مو کی کنه کله نن زمانه خلک نو هغه به ودی وای وته کنه خیر دې په خپل دی وته کاله وته ویلم بیا هم دی نه مانه دا ما ته یو سبق خي کله کله با معترض اعتراض کوي او داسې اعتراض وکړي چې ته به وایي چې یاره خیر دې دا کار دی وشي کنه دی به ومني کنه خو ته به معترض ته ګورې کله به معترض د ناپوهۍ نه اعتراض کوي د جهالت نه نو هغه خیر دی هغه نه جواب هم ورکو هغه پوهه کوم کله به د ضد او د عناد د وجې نه اعتراض کوي نو هغه له به د پوهه کولو کوشش نه کوي د هغه په هغه اعتراض کې به اعتراض کوي چې چل دې نه خطا کوي دی د ضد او د عناد د وجې نه کو وی من سره د الله خبرې وکړي
تا ته به وایي تا سره مناظره کوم خو د مشر نه لیکل راړه. نو ته به دا نه کې ته به منډه کې د ضلعي امیر پسې چې ما له لیکل راکړه ځکه چې ما ته یې ویلي دي. ورته وایه ته مسله چې سبا کې که ته کیسه جوړې کیسې مه جوړو ناست دې دا خبره وکړه سبا ته یې مه پرېږده. دا نه چې ته بیا ګرځې مشران ته ورله بانه جوړې چې هغه راړي بیا به درته بل څه وایي دا یې په خپل پیټ نه دي لیکلي بیا به وایي د مهرې ورته نه لګولې. دې ته مه ګوره په ځای باندې سړي ته خبره کو دا به تا باندې کوي دغسې دا قرآن چل ښیي تا ته. نو دی وی لولا یکلمنا الله الله ولې موږ ته پخپله نه وایي. د هغې لنډ جواب یې وکړ ستاسو نه پخواني هم په دې ارمان د دنیا نه تللي دي ته به ورته ستا پخواني هم دغسې تللي تشابهت قلوبهم دې ته ضرورت نشته. پخواني هم دغسې وو هغه هم دا اعتراضونه کول ته خو ځان د هغه هم ځان د موسی علیه السلام سره برابر و چې موسی علیه السلام سره خبرې کوي نو موږ سره ولې نه کوي. ته هم دا وایې خو په دې ارمان د مشران هم تللي دي داسې کله کېدی شي دی به تا ته وایي وایه په دې ارمان باندې ستا مشران هم تللي دي خو زموږ چون وایي برابر کړي تا ته جد نشته دا تا ته چل ښیي او دا همیشه دغسې وي په دنیا کې ټول عمر دقسې کوم خبره چې اصل وي هغه نه ښکاره کوي د بل طرفه به راتاویږي. لکه تاسو وګورئ زمونږ په دې ملک کې اوس یو لوی جنګ روان دی او داسې جنګ روان دی خفیه جنګ دی. یو طرف ته سیاسیان دي او بل طرف ته اداري دي. اداري اړمې سیاسیان طرف ته کی څوک یو پلو زغلوله څوک بل پلو زغلوله څوک بل پلو زغلوله قوتونه غټې غټې پاټای هغې ټوکړې کړې تس نسې کړې چې موږ ته یو نه شي. او سیاسیان ړن دي چې ادارې کمزوري کي نو نه به سیاسیان او نه ادارې خو ملک به تباه کي او د ملک تباهي روانه ده. بیلونه په خلکو دوره راغلل چې خلک غلا ته محتاجه شو. بیلونه په خلکو دوره راوستل چې خلک ډاکو ته محتاجه شو. څیزونه یې دوره ګران کړل چې غریب سړی حیران دی چې زه څه وکړمه. تیل یې دوره ګران کړل چې خلکو غټ ګاډي ودرول او یاره یو بد نه وګرځو پکې نور به څه کوو چې سر ته یې نشي رسولی. نو ملک تباه طرف او دا څوک کوي او دا چل دا هر چا سره کي دا ما سره هم کوي کله کله. ما ته وایي ته فتوا وکړه چې خوارج دي نو زه ورته وایم زما څه کار دی زه ستاسو مفتي یم زه خو سرکاري مفتي نه یم چې تاسو له فتوې درکړم چې چاله تنخواګانې ورکوي او هغه یې نوالی کړي ما نه څه لالی او بعضې وایم زه به ورکړم خو ته راته خپل نوم وښیه د پلار وښیه د کلي وښیه چې زه وایم چې دې فلاني راته داسې ویلي دي چې ته داسې ووایه. نو بیا یې چل خطای کې نو بیا چې نورې وس نه رسي نو کله به زما طالبان بوځي سی ټي ډي والا راغلي دي د شپې په نیمه شپه څه چل دی طالبان یې بوتلل شک دی پې نو بیا به یې هفته پس پرېږدي چې پوه شي چې اوس خبره بل شان کېږي نو بیا به یې پرېږدي ما پې کمزوری کوي. کله به زما ملګری اوچت کي لکه اوس په اټک کې زمونږ مولانا عبدالوحید سی ټي ډي والا به ورته څه چل مولانا عبدالوحید چاته که څه دهشتګرد دی ټوپک مار دی څه جنګونه جګړې کړي دي چې هغه بیا یې دا صرف دی لا چې موږ کمزوري کي حالانکه موږ خو دا ملک زموږ دی موږ دا ملک بچ کوو موږ د دې ملک دپاره سپایان یو خو صرف هغوی خپل مقام او عهده جوړوي د سی ټي ډي افسران چې موږ ډېره غټه توره وکړه او موږ د شپې 2 بجې لړو طالبان هم سره د چونو راوچت کړل.
نو سره د چړو موچن تاسو هم په ثابت نه کړل نو اوس په کار دا چې په تاسو اوس کیس داخل کی چې تاسو ولې دغه سره اوستیو او دا به راځي هم دی له انشاءالله چې همدغه به بیا نیولی شي اولې زمونږ لوی ادارې بدنامولې اوس وړې ادارې بدناموي موږ ورته راپاڅوي خو پخوا یم چې زما په ملګرو سختۍ راوستي دي نو نور هم کلک کړي دي زمونږ دوره درسونه نه سوره چې په جیلونو کې وشو سختۍ به پرې راوستې خو هغه کوم خلک چې زمونږ درس را به نه راتله او جومات ته نه راتله او مدرسې ته نو په جیلونو کې هغوی قرآن زده کړ دا زمونږ ملګري شو نو څه کم یې موږ له وکړه ټوکړې کول کوي نو کله راپسې یو راپاسئ غپا غپا کله بل راپاسئ نو چې راپاسئ نو دا جماعت ته ټوکړې کولی شي دا خو د پلار او د زامنو جماعت دی د استاد او د شاګردانو جماعت دا کله ټوکړې کېږي نو خپل وس کوي خو موږ وایو که ته هر څه وکړې موږ د خپل موقف نه نه اوړو زمون موقف دا دی چې د پاکستان په شان ملک په دنیا کې نشته مسلمانانو ته په دې کې ډیر سہولت او اسانتیا ده دای ګرانې روانې او دا ملک تبایا طرف ته بیاي بهرحال هغه ځان له خبره وا او زمون موقف هغه دا دی چې موږ پاکستانیان او پاکستان زمونږ دی او که سی ټي ډي والا ډیر شوق کېږي نو بیا به موږ هم خیر د لږ باندې ووونو نو موږ به ورته بیا خپل ځان وښیو چې موږ څه کولی شو خو موږ نه دی قلار شي سی ټي ډي والا که ځان له نمبر جوړوي نو په بل سره بیا ځان له جوړېږي زما په طالبانو په مولیانو دې نه جوړوي بهرحال معترض اعتراض کوي او هغه ځان له بانه ګوري او دا غبانی د پارا مختلفی طریقې استعمالی او چا چې قرآن ویلی او بیا قرآن کې تدبر او سوچ کړی نو هغه پوهیږي دا ټولې لارې موږ ته خدای ښیلي دي قرآن کې ښیلي دي نو دی وی موږ ته دی الله په خپله وایي نو الله وایي قانون په دې نه دی جاري چې هر کوتاو بوتاو ته دی خدای په خپله وایي ته څه وی ته دې لارې کې چې تا ته خدای وایي په خپله باندې هغه که د موسی علیه السلام سره خبرې کولې د هغه ځان له مقام و ته د هغه مقام نه یې چې تا ته موسی الله په خپله باندې وایي تشابهت قلوبهم نو بیا وایي قد بینا الآیات لقوم یوقنون دا دلایل درته موږ وایو بیان کړل هغه چاله چې هغه یقین په الله یي چې یقین نه هغه نه پوهېږي خو چې د چا په الله یقیني نو هغه په دې نه خو پوهېږي آیات وایي نه خو تا دلایلو ته نښې مې درته دی وښیلې اوس که ستا په الله یقیني نو په دې نه خو باندې ځان پوهه که او که په الله دې یقیني نو ستا خوښه ده خو پیغمبر پاک ته بیا تسلي ورکوي دی دی کئی اعتراضونه او زړه دی شین کی کله د ستا په استاذ کوي او کله د ستا په ملګرو کوي او کله د ستا په کار کوي ما لېږلی او په رښتیا مې لېږلی انا ارسلناک بالحق او دو خبرو لا کوم چې د ملګري دي بشیره ایله زیری ورکه کوم چې د خلاف دی او مقابله کوي نذیره ویرو چې ګوره د خدای عذاب هم چې کله راشي نو ډېر لوی لوی تباه کړي سی ټي ډي بسې یا بل بسې یا بل بسې د خدای عذاب چې راشي لوی لوی فرعونیان یې بیا تباه کړي دي ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او ته خپله ډیوټي کو ستا کار دا دی باقي د دوی ځای جهنم دی او د دوی باره کې رانه څوک هم بیا تپوس نشي کولی لا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به تپوس نه کېږي د جهنمیانو دا آیاتونو کې موږ ته دا ښیي نو الله وایي بدیع السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا کله چې فیصله وکړي دی یو کار
فإنما يقول له كن فيكون بیشک ویاغی دا موجود شنو موجود شی اعتراض داو چه اللہ نائبان نیولی دی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ زید عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زید نائب دے پینز جواب اوگئی یو سبحانا پاک دے اللہ دا نائبنا دین بل لہو ما فی السماوات والارض دا اللہ اختیار کی آیا چھ بردی اوخاتا درم جواب کل اللہ قانتون دول اللہ تعجزی کون کی دی سلورم بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانو دزمکو دے اور تنزم و اذا قضا امرا فإنما يقول له کن فیکون کلا چه فیصلو کی دیو کار بیشک وی اغیتا موجود شنو موجود شی نو چکل دا اللہ پہ ارادہ کار کی نائب تیجا سچ ازت پادشو وہ میں اعتراض چه اللہ دی من سر پخپلا خبریو کہ من تدیوی داغی جواب وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ وَإِيَّا کسان چغی بی علم دی ولی خبر نکی من سرا اللہ او تا دین آیا یاد راشی من تا نخا رادشی من تا موجزا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دارنگی ویلو آیا کسانو چد دینو بخوا پشاند وینا دی باندی سنچ دیوئی اگر میرو موسیٰ علیہ السلام تیوی ارنا اللہ جہرتا فاخذتکم الصائقہ وانتم تنظرون منتد اللہ زانو خی منتد اللہ خیا فاخذتکم الصائقہ نونی و تاسلرت چوی تندر دربان درائے چگہ دربان دیوالے شوا پخوانون دارنگی ویلو تشابهت قلوبهم یو شانی زلونا دی پہ اعتراضاتو کی علامہ زرکشی لکلی البرحان کی چکم اعتراضی چھ پخوا کرو آگا اعتراض با اسم پتا باندی کئی او سنگے چھ پخوا جوابو نو آگا جواب اسم دے صرف رنگ کی بے فرق کی کل چھ تا قرآن عامل شی نو بیا بتا ته خپل پته لري د بلا د خلینو اعتراض است نه چې ته وای پلاني آیات هغه کې جواب دی منګه افغانستان ته وفد چې تلو نو څه خبره چې براله نو ما د قران آیات وي ما سره زمان زمو انجینیر اسماعیل نو هغه کله هغه څه خبره نو آیات به وي نمک ناستو روٹای خوڑا سخابر رالا نو آگا یو آیاتوی دا آگی مطابق او آگی دا غیرو که من سر یو ملا ناستو نو آگا زمان غزون تا وی دا آگا غخبلا لحجوا وید ظالم بچو دا قرآن هم دا سزدا کڑے وی چی پا هر ځای کې فٹ کولی شي نو ما ته یو منګه زده کړی دی کنه موږ په خدای پوهه کړي تاسو به پوهه نه یې کنه دا چې څوک به پوهه نو هغه فټ کولی شي څوک به پوهه نه هغه سړی سوال سوال کاله مخکې راغلی د جنت هغه د صحابه او د پاره او د جهنم هغه د ابو جهل لپاره بس قرآن خلاص شو او اوس صرف تلاوت کو او ثواب دی لکه هغه به پوهیږي نه چې څوک به پوهیږي نو هغه د وخت سره د شیخ القرآن دا کمال او الله دې رحمتونه وکړي دا هغه په درس کې دا کمالو چې هغه د قرآن د خپل زمانه سره لګو دا نه چې قرآن په خوانه زمانه لو سوالس پینځل سو کاله مخکې او نزلت فی کزان بعد جنت هغه صحابه مبارک کی شو د جهنم هغه د ابو جهل مبارک کی شو تعالی اثبات نه شو نه قرآن تر قیامت پورې دی نو دا د هر دور سره لګي
हर दौर की इस्लाह कई, दा अकीदी, दा अमल, दा माशरे हर दौर की चल गई तरीका गई और दा पंपीर के ज़की چې پنځیر کې قرآن نه ویلې هغه درس نشي کولی که شروع کې خلاصولی نشي کله ورته د یو سره یو کله د بل سره یو آخري کې ځنه پاتې شي قد بینا الآیات لقوم یوقنون تاکي سره بیان کړمږه نښې د پاره د هغه قوم چې هغه یقین کوي آیات دلایل نښې هم درته وښېدې اس تسلی نبی علیہ السلام تا اور اثبات در رسالت انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا منگا لیگل دو تالوا دپارا دخکالا کلو دا حق بالحق لإظہار الحق دیلم لیگلے چتوا حق خارا کے حق بوائی دیلم چتا حق پٹکا چاچ حق پٹ کا حدیث کے راضی یو لجو بلا جام من النار دا قیامت برد بوتا دا ورواگی واچولشی چیو مسئلہ و حق و تا معلوم ہوگے پٹ کو دا قیامت برد بوتا دا ورواگی واچولشی اور دا دیو ازن چاچ حق پٹ کر نو دا آگئی عملون اللہ دو ذکر کئی سزاگان سلور ذکر کئی ذکر دا لوی جرم دے حق در تا معلوم دے حق آیا و دا جدا خبر دا چتی پا ہر طریقہ باندے وائی موقع تا قتل غوانی کلب یو شان موقعی کلب بل شان موقعی نو تبا موقع تا گوری خو حق با نپٹے ہوئی لاری با لخیر دے بدلوا لگے تن نا محدث نا بل تپوسو کر قاضی و دواسک او داغ بارا کی تپوسو کو نو اگو ورنہ جواب ورک اب جای ورطوی و مزک کتابی زما خط بیاوشلو چه تو گوری نو بیاوشلوا لکا مقواسی و اگر قاضی و دو بادشاہ او کاغی تا پتر لگی نقصان برا ترسی نو زانون بچ که دا نقصان نا حکم آیا دا ناروان ندا دا ضروری نہیں جو تخام خازان کام دیتا اردو تیز بارانی نو خلق برانڈا کی ادری گی سفر کی ادری گی چه باران ادری گی نو بیارا وانشی و حق با نپٹے حق با وائے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا منگا لیگل ہے تالرا دا پارد اخکارا کل دا حق یا بالحق ایمانا دا منگا لیگل تالا پرشتیا باندی پرشتیا تا زمان طرفنا رسولی زمان طرفنا پیغمبری بشیرا و نذیرا زیر ورگون کے ویر ورگون کے زمان اب زیر ورگا غچالا چستا خبر امن لا یر ورگوا غچالا چستا خبر نمانی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تب اس وقت گریشستانہ ببارات جہنمیانو کی سمت لب مکیوی انا ارسلناک بالحق من تلی گلے دے پارا دخکارا کنو دا حق ستا ذمہ داری داوا چھ تبا حق وائے حق بیانے استا حق بیان کر نستان دا تپوسنگی جی فلانے جہنم تولی راگے یعنی نہیں کہنا منگنا با تپوس کی گی چھ دا خلق جہنم تولی لڑوی تکم کو جائے چھ تانا تپوس کی گی مڑا تانا تپوس با دی کی گی چھ حق دے ویلے او کدے نو ویلے جہنم تسوک زی اگر آغد عمل دلاسا اور تانا دا آگی تپوسنگی دے اولی جہنم تراغ استاد کریو دے اولی جہنم تراغے دل آگے خیراتون و افرتو لے پرادو لوگوں پس باگر زیدن جو جہنم تیرا ٹوپ کرو شیر قرآن اللہ نے وحی یورد یا ٹوکی ہوندی ملاو شیر قرآن تو اتنا سے زانستارے کی نو آگو ورطاوی اولی وہی ملا بے ورطاوی نو شیر قرآن ورطاوی اولی وی ویتان زانستارے کی چیزا شمی مخریا و دا
ساتنو د مړیا خیراتونه مخریا نو زما شیخ قرآن ورته وی نو زما ذمہ داری ده مسله کوم دې یسم جهنم ته ځینو سره وته وای نو هغه ورته دې به ولې جهنم ته ځي زه باج کوم کوم چې جهنم ته لاړ نشي وینا دوی د خیراتونو عدد دي نو چې چارته لوګي نو دوی منډه وایي جهنم کې به لوګي خي نو خیرات دی منډه بوله یو بوته پریوزي اسه په ځان ستړی کې ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تپوس وونه کړشي ستانه په بارا د جهنم یانو کې ولن تروان کل يهود ولن نصارى اوس کته ځان کړي او توای چې نن ته زبدای پویا کوم دای په پویا کې کته دا وای د چرم ته شي پویا کولې چې زدا وینان باندې دی هغه نه پویا کیږي ای خو په زدا ختم الله ولا قلوبهم والذي او دای تراغیستان نه خوشاليږي تر څو چې د دای خبره دې نه مانلې د دومره نه بیا بدل نه ډېر خوشاله او چې د دې نیمه نلې نو دې خوشاليږي نه دې بکې دغه سیتا دا دته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى چربا خوشاله نشيستانا يهود او نصارى حتى تتبع ملتهم تردې پورې چې ته دې چې د طریقو د دین د طریقې دای چې څه کوي هغه ته شروع کا ماته به خوخي او تر څو چې د دای په طریقه نه روان نو دای چرم ستا د خوشحالي نه باز مرګري نو ای ویل نرمي ور سره پکاله نرمي ور سره وکړو څه ته نرمي په مسله کې نو کو اخلاقو کې کوا یو سره تاسو سره ملاو شو په خطرې کې ور سره ملاو شو تاسو غراغي عزت ولا ورکا خو مسله وته مبريدا کته مسله پر دې نو خوستا مرګ بیا ستا صفات کې کوم مسله نه پر دې دې ګورې تاسو رکیږي نه ذکر حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وبغمبر يكنا دين الله چوهم دغه هدایت ده ولن اتبعت اهواءهم اس پیغمبر پاک لا تنبیه ورکړي چې دای خوستا چایم نه مني نو اسنه چې دای دې نه مني ته ور په خپل کار پرې دي ته دای خیال په روان شي کته نو دای خیال په روان شوي نو زمان در سره کاټو زما امداد در سره ني زما دې مرګرتیا نه کوم ولو اتبعت اهواءهم کتتا بیشوی دلید خیالاتو بعد الذي جاءك من العلم فاستغینا چرای تاب علم ما لك من الله من ولي ولا نصير نبی تعالی طرف دا اللہ ناسوک دوست او نسوک امدادی بیا بند ادھر گرائی نو ادھر گرائی نو خدای ملا نو سال سنم بیا بند یعنی ام نہیں دائی خیال پس مزا زگر که دائی خیال پس تروان شو او کار دی پر خدا زبا دی دوستی ام نکوم اللہ و یا زبا دی امداد ام نکوم نو چې دا الله دوستی در نه کټ شو دا الله امداد کټ شو بیا سړي ځکه یو شاعر وایي فلا دا بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فلا دا بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ارمان دے اللہ چې زما استادو غوي او زماو د ټول مخلوق دروانه وي او چې تاسو سره مې روغه فلې دغه تهلو والانام مریضون ولې دغه دردا والانام وذابو ارمان دې الله چې تراته خوږ او ټول مخلوق دراته وسره او تارخ وي او چې تراته الله چې د چا سره مینا شو د الله نصرت شو د الله امداد شو یا ساتي غچرن نه خرابي ٹھیک دے امتحان برازی امتحانونو سره سره چتی نور
خود امتحان چې راشي د امتحان نه بعد به نور عزتمند کېږي بې عزته کېږي به نه ډېر امتحانونه راغلل په دې جماعت باندې د شیخ القرآن په وخت کې بیا زما په دې وخت کې تقریبا د 17 کاله کې بلا امتحانونه راغلل خو په هغه امتحانونو کې جماعت بې عزته شوې ده نور الله عزتمند کړی امتحانونه راځي او دا په کلکو خلکو راځي خو امتحان چې راځي هغې سره عزت نور زیاتېږي ملګرو امتحانونه یریږئ نه او په امتحان کې بزدلي مو کوئ دا نه چې هسې ملګری په راته کې او چې سخته راشي نو بیا وتښتي په دې سړی بد ښکاري په سخته کې نور هم سخت شه نور هم کلک شه چې امتحان په دې مخکې 2014 تر 2013 14 پورې ډېر امتحان مې زموږ په جماعت راغلی زموږ جماعت نه دهشتګردو نه وسلې راغستې وي او نه جنګونه کړي وو خو الزام یې ټول په موږ راوسته او په هغې موږ پوه وو چې موږ یې ودرولو دې ته چې دی د ادارو سره جنګ وکړي په هغې زه پوه وم نو چې موږ به د خپل ملګري جنازې له لاړو ملګرو به وي د جهاد اعلان وکړ نو ما به وي ښه نو زه به چې پاڅېدم نو ما به وي چې دا امتحان خو وړوکی دی موږ د دې نه لویو ته هم تیار یو خو بیا به موږ د پاکستان زنده‌باد چغه وو موږ به د خپلو ادارو سره یو ځای ولاړ یو او موږ به د دشمن مقابله کوو نو چا چې به سلا کول نو په هغې به خاورې واوړېدې نو یو ملګری خو به پکې لاړ خو په لکونو ملګري به بد شو خو ما هغه امتحانونه بردار زه هم پکې بوتلم د شپې ما باندې څه تېر شوي په ما یې کیسونه هم جوړ کړي دي ما یو ملګری نه دی خبر کړی دا یو کیس نه نور کیسونه به لا شي تر اسلام آباد او تر کومې پورې ما تاریخونو لټلی ما کله به یې دا وړي کله به یې دا وړي خو ما په ملګرو بوج نه دی راوستی او په خپله مې برداشت کړي دي امتحانونه چې نه راځي بیا نو سړی نه یې ټکر یې هغه څوک خوري چې هغه منډه وایي پریوزي هغه څوک چې هغه منډه وایي چې کور ناست یې پرلت یې وهلی یې یا ملاست یې هغه نه راپرېوځي ټکر یې هغه څوک خوري چې هغه منډه وایي ملګرو ملا وتړئ او کلک شئ او د قرآن درسونو ته کار وایي موږ د خدای میدان خالی کړی دی سیاسیانو په یو بل اخته شوي دي څوک برطانیې ته وتښتېدلی او څوک امریکې ته وتښتېدلی او څوک یو خوا او څوک بل خوا حاکم چې پاتې دي نو هغوی به چېرته کابل ته وتښتېدل نو هغه لاره ورته هم اوس بنده ده ځکه هلته به لړل نو هلته به تنظیمونه جوړ کړه او بیا پاکستان کې دهشتګردي کوله نو هغوی غریبانان ته هم اوس کابل بند شو موږ ته الحمدلله میدان کلاو دی درسونو ته درسونو له زور ورکوئ خپل درسونه کوئ خپل کار ته کار وایي مسله بیانوي د توحید او د سنت او رد د شرک او د بدعاتو کوي او د قرآن درسونو له زور ورکوي اوس یو وخت را روان دی انشاءالله چې دا معاشره به د بنیاد نه سمیږي او دا لږ وخت دی په پاکستان د امتحان او د تکلیف بیا به دا د مسلمانانو مرکزي انشاءالله او دا وخت را روان دی نږدې دی انشاءالله خو دا څه وخت پورې دا امتحان دی نو که کم ملګري باندې تکلیف راځي نو په هسکه غړی برداشت کوي څوک ورسره ملګرتیا کولی شي منډه تاړه وي ورسره نه شي والی دعا ورته کوي د دعا هم ډېر اثرات دي او دا به یي داسې دا به راځي دا کومې ادارې چې په منډه ځان مشهوروي کله زمونږ یو طالب اوچت کړی او کله بله کله ملا چې چل دی نه خطا شي یو سړي پیرې ساتلی وي نو قصاب سره یې جنګ شو نو قصاب سره یې جنګ شو نو پیري ته به یې ورشپي چې پیري به وکتل چې قصاب صاحب غلاس کې چاړه ده نو په ګونګړو والا ناستو نو په هغه به یې ورمنډه کړه هغه به یې مړی نه ونیسه د دی نه اوس چل خطا شوی دی پیوټیایي والا ورته هم ملا تړلې ده اچل دې خطا شوی دی
نو دی به غریبانانو طالبانو باندې ورشي د شپې نو چڼی او طالب اوچت که سی ټي ډي والا دا سی ټي ډي والا چې دا ټول دا بې خونده او بېکاره نو ای به په جومات ورشي په مدرسه به ورشي طالب به اوچت کړي ملا به اوچت کړي دې ته بادر مه شه هغه څوک چې پاکستان روانه یې هغوی ته نر شه طالب ملا ته عبدالوحید مولانا صاحب غریب هغه ځان له نشي ګرځېدی دومره کمزوری دی نو هغه به په ملک روانې کوي دا صرف خپل نوم جوړوي سی ډي ډي والا یا دلته راغی طالب زه نه وم طالبان یې بوتلل نو هفته پسې بیا را پرېښودل څه چل دی تا په ټلیفون خبرې کړې څه چل دی تا څخه پلانې پاتې شوه شپې ده تاسو خبره ده تاسو ته نه دي معلوم چې څوک دې ملک کې ډاکوان دي څوک غله دي څوک بدماشان دي ملک تباه کېږي د هغې غم در سره نشته ادې له مړني یې او یو وخت به راشي انشاءالله د دې انتقام به هم درنه بیا واخیستی شي دا به خدای په تاسو نور مسلط کوي بیا انشاءالله او هغه وخت نږدې دی هغه زر را روان دی ملګرو خپلې حوصلې ښې بلندې ساتئ بالکل حوصله ونه غورځوئ موږ د میدان خالي شوی دی انشاءالله خپل کار د قرآن او د سنت او د دې ملک حفاظت په صحیح طریقه باندې هغه انشاءالله زمونږ تر غاړې دی او مخکې میدان را روان چین ته زه لاړم نو هغه صوبو کې وګرځېدم چې کومو کې مسلمانانو د هغې نه وروستو د چین سفیر ډوډۍ کړې وه زه چې لاړم نو موږ ته یې وی ستاسو نه پس د اسلامي ملکونو څومره سفیران چې وو د مې سره د نورو نو هغه هم بیا رالل وی ورمچي ته او کاشغر ته د مسلمانانو سره ملاو شو ما انشاءالله بنیاد ورته موږ کېښود دا به کېږي دا به رواني انشاءالله او دا به د اشاعت یو رولي خو دعا کوئ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکړئ نن زمونږه دې کلي کې د میاجان کاکا زیه عنایت الرحمن وفات شوی و مازدیګر اوس د هغه جنازه وه زموږ عزیزانو کې راځي خو دلته درس و نو ما هغې ته ویل زه به درس کې دعا وکړم او جنازې له نشم درتلی یعنې ما ته یې ویلي چې جنازه به ته کې دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي د مولانا امیر جان صاحب د پېښور زموږ امیر د هغه ورور وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي نور چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې وفات شوي دي مشران کشران الله دې هغوی له جنت الفردوس ورکړي زمونږ د کور نه زمونږ خپلوان رشته دار چې څومره وفات شوي دي الله دې هغوی مغفرت نصیب کړي او الله دې مخې ته رڼا کړي الله دې زمونږ د ملګرو حفاظت وکړي څومره ملګري مسلمانان چې په جیلونو کې دي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي او الله دې هغوی د نجات لارې برابرې کړي څومره ملګرو چې تکلیف کړی دی دې ځای ته راغلي دي که هغه علما دي که هغه عوام دي که هغه طلبا دي د هغوی چې څه حاجتونه دي الله تا ته معلوم دي د هغوی حاجتونه ترسره کړي او الله د هغوی مشکلات لرې کړي څومره بیماران دي الله د هغوی له شفای کامله ورکړي دا مرکز تاسو مرکز دی د ټولو الله دا مرکز همیشه دپاره آباد لري او دې مرکز سره چې څوک مینه کوي محبت کوي تعاون کوي الله دې د هغوی په کورونو کې او مالونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي بهر ملکونو کې ملګري دې درس ته ناست دي څومره ملګري چې دې درس کې شرکت کوي اوري الله دې هغې ټول له اجر عظیم ورکړي او الله د هغوی د بچو او د کورونو حفاظت وکړي او الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والي څومره ملګري چې راغلي دي الله دې په خوشحالو باندې خپلو ځایونو ته ورسوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.